داسې رنګ برنګې روجي به جوړو که نه خوږې روجي زرده چې به ته وایي. ځنه خلک وایي چې دا موږ نه داسې انخلیږي، ځنه وایي چې رنګ رانه زیات شي، او څوک په یو رنګ کې جوړوي لکه زیړه، او زه به یې 2-3 رنګو کې جوړوم، او څوک ورته دې ته وایي سترنګې روجي. خو بس پرېږدي ته ډېرې خبرې دي. 2 ګیلاسه روجي مې 1 غنټه مخکې خوشتې کړې وې، او هغې له مې 4 ګونه اوبه واغستې، لکه 8 ګیلاسه اوبه مې ورته ایښې وې چې او خوټ کې د هغې کې مې روجي واچولې. او دلته که تاسو صرف زیړې روجي پخوئ، تاسو سره ډېر رنګونه نه وي، دې اوبو کې به تاسو اوس رنګ هلکې یو لږ به واچوئ، نیمې چمچې نه کم. دا چې دی دا بیا به دا صرف زیړې روجي پخېږي. او دلته به چې وریجې چې ده که نه، د دې مقدار دا دی چې وریجې به نرموئ، معمولي غوندې که کلکې معمولي غوندې کې، خو ډېره نه چې ګوره دا بیا وروستو شیره کې نه نرمېږي. پیله نه درته وایم، نو وریجې به پخه کوي، چې وریجې کله پخه شي خو چې حلوا نه شي دننه، نو چاڼ به یې کوي، چاڼ کې به یې کېږدي. ما په یخې اوبه نه دي تېرې کړي، سایډ کې تاسو ته ښکاري 1 پیاله ما غوړي واغستو، هغې کې ما 1 ګیلاس چینی واچول، او پکې مې 3-4 لاچیان واچول، او نیم ګیلاس اوبه پکې واچوئ. څومره؟ نیم ګیلاس. ما پکې 2 ګوټه واچولې، خو نو ما نه بیا دا وګورئ دا داسې رنګ یې لږ زیړ غونته کې دغه شو، چیني داسې یو ځای شي. خو خیر دا ما ته حل کول راځي. بس چې چیني ولې شوه، نو دې ځای کې پکې ما نیمه پیاله پی واچوله. که تاسو سره پی واچوئ که نه اوبه پکې واچوئ، لکه اوبه خو تاسو پیله نه به راچولي، اوبه به پکې نه اچوئ. نیمه پیاله نیم ګیلاس اوبه چې تاسو پیله نه اچولي، شیره به داسې دغه شانتې تیاره شوي. نو بس چې چیني بیخي حل شوه، نو بیا به دې کې مونږ واچو وریجې، روجي. څوک ورته وریجې وایي، څوک ورته روجي وایي، څوک ورته چاول وایي، ډیفرنٹ نامونه یې دي که نه. او دې پیو سره به د دې کې داسې ښایسته غونته کې یو خوند راځي. دا تاسو 1 ګیلاس پی اچولی شي، ګیس به ښه تیز ساتئ، نو بس بیا عادي ځي کې هغه چې کم پی اوچېږي. ښه چیني مقدار ما تاسو ته وښیل 1 په 2 ګینه، 2 ګیلاسه روجي وي، 1 ګیلاس چیني وه. نو تاسو که چېرته نارمل خواږه خورئ، لږ پیکه خواږه، نو دا صحیح ده. او که نه تیز خواږه غواړئ، نو تاسو به بیا د وریجو په حساب باندې برابر چینی اچوي. لکه 2 ګیلاسه چې وریجې، نو 2 ګیلاسه به چینی. او که نارمل خواږه غواړئ، نو 1 نیم ګیلاس چینی به اچوئ. ما پکې 1 ګیلاس، موږ لږ پیکه خواږه خو استعمالوو. دې کې به ډرای فروټ خپل خوښې وال واچوئ، لکه چې سم ستاسو خوښې. خو کوپره شوه او چواره ما سره اوس نه وه، چواره پکې ډېره مزه کوي، او پکې دغه واچوئ بادام شو. بس چې څه ستاسو خوښ یا مې پکې واچول. دلته مې ګیس ولاندې ښه فل تیز پرېښی دی. دلته 2-3 منټه شو، چې 2-3 منټه کې دا شي چې دا چیني کې جذب شي، نو بیا پکې ما رنګونه راوایستو. رنګونو ته تاسو وګورئ، دا بیخي د یو چونډې په مثال دی. دا ځکه چې زه سپینوالی پکې زیات غواړم، او کلر پکې لږ غواړم. زه چې رنګ پکې لږ لږ راشي، او سپینوالی پکې زیات وي، نو بس داسې وایي چې اچمچې سر به مې خالي پې دغه کو، او مې پکې ووهلو. نو دې سره د دې کلر چې دی ډېر برابر راځي. او پکې ټوټي فروټي ما واچوله، دا بازار نه تیاره میلاویږي که نه. او دا چې تاسو فریج کې کېږدئ په 3-4 میاشتو هم دا نه خرابېږي، ټیفن کې بند کړئ ټوټي فروټي، او دا ارزانه هم ډېروي. نو ما سره خو تیاره پرته وه، ما ځکه راواخېسته. دلته ځینې خلک دې ټایم کې پکې رسګلو اچوي، څوک پکې څه اچوي، خو زما په خیال د دې دونه زیاته خرچې ضرورت نه چې کور کې پخوئ. بس بیا مې په دم کېښود، لاندې ورته ټینګۍ یا تبخی کېږدئ، او ښه ښکلې په نري ګیس باندې 60 منټه دم ورکوئ. بس چې دم نه دغه کوي، نو وګورئ داسې دانېدارې مزېدارې خوږې روجي به پخ شوي. تاسو ته ښکاري رنګ پکې اډو زیات دی نه، بس نارمل هلکه هلکه کلر مې ورکړی دی. دا اکثر مونږ په پنجاب ایریو کې په ودونو کې دا روجي خورو. په KPK کې خو دومره زیات ما ته اوس نشته دی معلومات، خو پنجاب کې ما دا روجي زیاتې وخوړې، او دې کې یو مزېداره ذایقه راځي. هغې وجه دا ده چې دې پکې کله شیره جوړه کړي، دې کې یو چوټکي مالګه هم واچوي. لکه دې کې چې مونږ یو پوچه کې مالګه اچولې وي، نو دې کې ډېر زیات ښایسته خوند راځي. خو خیر ما پښتانو دپاره دا ډش جوړ کړو. دې بیا اعتراض کوي چې مالګه پکې لا چا اچولې ده. نو زه ستاسو سره هم ستاسو په طریقه چلېږم، ستاسو په خوښه باندې. نو مزېداره زرده مې کړه تیاره. اسانه طریقه یې په اسانو لفظونو مې پوه کړئ، ویډیو لږ تفصیل سره اورئ ډیټیل سره، نو تاسو ته به پته لګي چې خوږوالی ما کم مقدار کې وښیلی.